السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه تفهیم ما سره زما مرګره صحافي فرهاد شاه هم موجود دی. مونږ د داخلو افغان مهاجرینو رجسټریشن سنټر چې کوم قائم شوی دی هغه مخې ته ولاړ یو. ما تاسو ته بیګا 12 بجې 2 بجې او پرون درځم زموږ مرګري دلته بار بار راغلي دي او د دې د تازه ترین اپډیټ صورتحال د دې نه خبر کړي. دلته د دې رجسټریشن سنټر نبار د جی ټي روډ باندې، چراټ روډ باندې او د دې نه غیر چاپیره چې کوم صورتحال دی داسې ښکاري چې د ټرکونو اډې دي، غټې غټې ټریلې د سامانونو نه ډکې او هغې سره یو خیمه یو ترپال لګېدلی او په ځمکه پې ماشومان، زنانه او مشران دا پراته دي. اوس ماښامې ټایم دی، موږ دلته راغو همدغه صورتحال دپاره چې یاره نن څومره ګاډي تللی دي، نن رفتار څه و، د دوی څه تکالیف دي، څه مشکلات دي ورته، نو هغې له راغلي. دا ملګري د پنډای نه، چکوال نه، مختلفو علاقو نه راغلي او دلته اکثریت چې کوم افغان مهاجرین دي زموږ وروڼه، دوی سره پی او آر کارډ چې کوم شین رجسټریشن کارډ دی هغه هم ورسره دی. د دې سره مونږ خبرې وکړې نو دوی وی چې مونږ په ګاډو کې راټولي دلته راغو، به ګاډي رانه لاړل او مونږ دلته اوس په ځمکه پراته یو. تپوس کولو والا چې کومې پیسې را سره وي هغه مو خوړې، اوبه نشته، د خوراک څښاک سامان نشته، د مونځ انتظام نشته، د باران نه د بچ کېدو څه انتظام نشته، د نور هوا سیلای طوفان د دې نه د بچ کېدو څه انتظام نشته. ما بیګام دلته زمونږ چې کوم سیاسي سماجي مخیر حضرات تنظیمونه دي هغې ته ما یو ریکویسټ کړی چې دارونه روان دي، د دې هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. اگر چې دلته کې دا کم صورتحال دی نو دا په یو زبردستی غونتې ماحول ورته جوړ شوی دی او روان شوي دي، په خفګان روان دي. د خپل وطن ته ځي، هر څوک چې خپل وطن ته ځي ډېر په خوشحالۍ ځي، خو څه وجوهات دي د هغې په وجه باندې د دوی په زړونو کې څه خفګان، څه ګیلې دي. هغه یو لوی باس او لویه خبره ده. خو د دې غیر چاپیره چې کوم خلق دي، کوم تنظیمونه دي، الخدمت فاونډیشن دلته موجود دی، امه ویلفیر ټرست دلته موجود دی، نور تنظیمونه موجود دي، نو هغې له پکار ده چې دلته یې ریلیف سنټرې قایم کړی وي، ریلیف اینډ اپریشن سنټرې چې د دې دپاره د خاص کر د اوبو د صفایۍ چې کوم انتظامات دي، دلته کې داسې واشرومونه بیت الخلاګانې قایم شوی وي، ځکه چې د یو این ایچ سی آر د طرف نه او یونو د طرف نه هغوی د طرف نه هېڅ انتظامات نشته، د دواړو هیوادونو د طرف نه داسې څه انتظامات نشته. دلته دا کم ملګري چې موجود دي هغوی دا ریکویسټ کوي، درخواست کوي، اپیل کوي چې مونږ رجسټریشن دې نه کوي، خو مونږ د دلته نه ګاډي کې واچوي، بارډر د راباندې پاس کړي. دا نوره زورورتیا او نور تکلیف دا مونږ ته قابل قبول نه دی. دلته دا شیرخوار ماشومان په خپل چپلې نشته، په تنې څادر نشته، کپړه نشته، نو دا انتهایی دردناک کربناک صورتحال دی. مونږ راغلي وو، مونږ به یو دا ریکویسټ کوو، درخواست کوو چې د رجسټریشن دا کوم عمل دی چې دې کې تیزی هم راشي، د دې دپاره کوم انتظامات دي او خاص کر چې کوم سماجي تنظیمونه دي او دلته کوم مخیر حضرات دي هغې بله ورځ دلته د دې ځای پولیس چې کوم افسران و هغوی راغلي وو، مونږ ورته خراج تحسین پیش کوو، خوراک یې راوړی او خپل نیک خواهشاتو اظهار یې کړی و. خو دې سره سره هغوی ته هم ریکویسټ کوو چې دا دلته کوم صورتحال دی، څومره په پاکستان کې زمونږ ادارې او پولیس دی، نو هغوی ته هم وایو چې دلته کوم رفتار او کوم صورتحال دی او دا کم د پنجاب نه او د سند نه او یو ځای بل ځای نه زبردستي کېږي، نو هغه صحیح نه ده. هغه دواړو هیوادونو باندې، د دواړو قومونو باندې، د دوی په تعلقاتو باندې دا اثر غورځوي. نو وخت سره سره به د دواړو هیوادونو په کېناستو به دا مسله د نقل مکاني دا به هم کېږي، خو هغه د داسې طریقې سره او داسې رفتار سره مزید نورو ځایونو نه نقل مکانیانې داسې رفتار سره وشي چې د دې ځای نه دا ګاډي روان شي نو نور دې بیا راشي. که دا دلته کې داسې ګاډي ولاړې چې په جي ټي روډ باندې نوخار او
خیر آباد پورې دا ګاډي ورسېدل نو قریب ده نږدې ده چې ستا دا جي ټي روډونه بغیر احتجاجونو بلاک شي. زه ادارو ته هم ویم او زه پولیس ته هم ویم او زه متعلقه چې څومره ادارې دي ځکه چې دا کم صورتحال جوړېږي نو د دې اندازه خو دا ده چې دلته په دې روډونو باندې د کډو دا ګاډي ولاړي او بغیر احتجاجه به یو احتجاج جوړي او هغه بیا د امن و امان دپاره د دې ټول ملک دپاره د نظام دپاره معیشت دپاره سیستم دپاره هغه بیا نقصاندهي او خلقو ته به هم مشکلاتي مریضانو ته به مشکلاتي ټریفک بندش به هم راځي نو د دې نه مخکې چې دا صورتحال جوړېږي چې دلته دا رفتار د رجسټریشن دې کې هم تیزی راولي او سماجي تنظیمونه هم دلته راشي. مونږ به تاسو ته دلته د دې تفصیلي رپورټ بیا د شپې نور هم درکو ګیر چاپېره ګرځو د دې خلقو چې کوم صورتحال دی د دې ملګرو چې کوم حالت دی او دا څه اوریجنل صورتحال دی هغه به تاسو سره شیر کوو خصوصا سماجي چې کوم تنظیمونه دي هغه دې طرف ته توجه پکار ده. ډېره مننه. الله پامان.